فرض کا دا رنګ په 14-15 سال کې خراب شو، دا په تاسو تاواني جی په دې برنډه کې کوم وینو دا تاسو تاوس جوړ کړی. جی جی دا تاوس دا ډیزاین چې دی زما په خیال دا به تاسو په کمپیوټر کړی. نه جی نه دا ټوټل د لاسو کار دی کې چې تاسو ته څه شی ښکارېده چې کوم دی نو دا زموږ په لاسو باندې شوی دی جی لکه مطلب ټول له ګوتو کار دی. فرض کا چپس ماربلو مې 4-5 لک روپۍ خرچه راځي، نو په دې به څو خرچه په راځي؟ دې به کم از کم 2.5 لک روپۍ خرچه راځي، نیم په نیمه فرق کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدرمنو کتونکو د پاک نیوز سره اساس قربس ویل خان یو ځل بیا اساس په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو دا وخت د ضلع شانګلې د تحصیل مرتون کلي الوګي کې موجود یو. دلته کې علي 3D پینټینګ والا یو ډېر زیات زبردست پینټینګ کړی دی. زه به دا ویم چې دا پینټینګ تاسو وینئ نو یقینا انسان چې هغه حیران پاتې شي چې دا پینټینګ په نن سبا په دې جدید دور کې د کمپیوټر نه بغیر په لاسو کولو چې دی څومره چې دی هغه کېږي او څنګه ممکن شو. دا وخت زموږ سره استاد هم موجود دی. اول د دې کمرې موږ وزټ کړو. دا کمره تاسو ته ښایو په ډېر زیات ښه ډیزاین باندې چې دی دغه کمرې د لوک چې دی تاسو لیدلی شئ انتهایی ښکلی او ښایسته ډیزاین چې دی هغه دوی کړی دی. بل به موږ دا ووایو دا تاسو کتی شئ چې په دې کمره کې په کومه طریقه دوی دا ګولونه جوړ کړي دي یا کوم ډیزاینینګ ورکړی دی یا دا کوم ګول کوم دایرې والا یو دغه دوی جوړ کړی دی. نو په دې کې چې کوم د رڼا یو قسمه هغه ډیزاین دی له ورکړی دی نو انتهایی دا کمره هم ډېر زیاته ښکلې ښکاري او د دې دا کاریګري چې ده دا هم سړي ته ډېر زیاته ښایسته په نظر راځي. استاد سره به خبرې اترې کړو. استاد ډېر زیات ښکلی زبردست ډیزاینینګ تاسو کړی دی. که موږ وګورو نو مطلب انساني عقل دا فیصله نه شي کولی چې یاره دا د کمپیوټرو کار دی که د انساني لاسو کار دی. جی جی بالکل. او نو بس موږ خو خپله د علاقې ته لږ په ړومبي ځل باندې راغلي یو نو موږ خپله ډېر زیات محنت پکې وکړو. موږ وایو چې یاره مطلب دومره لرې راغلي یو دومره لرې راغوښتي یو نو چې کار وله داسې کار وکړو چې ښه بهترین او ښه VIP کار وله وکړو. جی دا راته ووایه چې یاره دا کوم ډیزاینینګ چې دی که دا ګل موږ دلته کې دې ځای کې ووینو که نه نو هغه سړی خبره مخکې دا موږ کاته کمپیوټر کې هغه والپیپرې به لګېدل وي جی جی یا به هغه تیم غوندې کې په وینډو باندې لګېدلي وو. په هغې کې به دا موږ لیده او لکه اوس دا دومره ممکن شو دومره انساني عقل کار شروع کړو چې یاره دا اوس خپل په لاسو باندې ممکن دی. دې نه مخکې به صرف دا په کمپیوټرو کې په نظر راته یا هغه پرنټ سیسټم باندې په نظر کې راته. دا تاسو څنګه وکړه؟ نو بس دا خو خپله موږ چې کوم دی نو لکه زیاتر والپیپر کې راشي یا مطلب داسې چې کوم دی نو ښکلی غونده کې VIP غونده کې دیوال یا ډیزاین موږ ته میلاو شي نو موږ پرې چې کوم دی نو بیا خپل خواري او محنت وکړو لکه په دیوال باندې په پینټینګ کې تیار کړو. خو د هغې نه کوشش دا کوو چې د هغې نه زیات ښه تیار کړو لکه خپله کوشش چې زموږ دا وي. جي دې مې چې اندازتاً په دې یو دیوال باندې څو وخت لګېدل دی؟ یاره دې یو دیوال باندې خو تقریبا دې باندې مختلف ټایم لګېدلی ځکه چې دې ته اول دوه لاسه ماجون کېږي بیا ورته رګمال کېږي بیا ورته دوه لاسه رنګ کېږي د هغې نه پس چې کوم دی نو د هغې نه پس بیا به دې کې د 3D کېږي د هغې نه پس پکې بیا را ګلکاري کېږي چې ګلکاري وشي مطلب نو د هغې نه پس دی بیا فاینل شي. چې فاینل شي لکه داسې درته ویلی نه شم ځکه چې اوس یو دیوال یې مطلب ورځ اخلي چې لکه د دوو کسانو یو ورځ اخلي چې ښه VIP دیوال تیارېږي. دا راته ووایه چې یاره که موږ وګورو دا مختلف دیوالونه دا ګورې دا مختلف د هر دیوال هغه مختلف ډیزاینینګ تاسو ورکړی دی. د دې ډیرې دا لوک هم ډېر زیات زبردست ښکاري. دغه شان کې دوی د کور دا ډیزاینینګ چې هغه هم تاسو ډېر زیات زبردست کړلی. دې دیوال کې دا یو وړوکی غوندې پرپره کې جوړ کړلی یا هغه د ګارډن غوندې کې شکل تاسو ورکړلی. دې زیاتره خلک زموږ په دې علاقو کې هغه عام چپس ماربل وغیره لګوي یا عام رنګ په دې دیوالو باندې خپل کوي. نو په هغې کې او په دې کې په خرچه کې څومره فرق دی؟ یاره لکه مطلب خو یو خو لکه زیات کاریګر وي که نه هغې خو چې کوم دی نو خرچې مرچې نه خو بس مالک له صرف کار کوي که نه نو دا موږ خپله داسې حساب داسې سوچي که نه چې د مالک خرچه هم کمه راشي او کار هم ښکلی راشي. نو په دې وجه موږ خپله زیات سوچ داسې چې مطلب لکه د مالک کار چې کوم دی نو لکه داسې کار راشي چې مطلب لکه بارایي سړی راځي یاره چې هغې ته ګوري چې او بالکل وایي واقع ده چې لکه دومره د لرې نه کسان راوښتي چې کار یې وله کړی دی. جی بالکل. عام طور باندې که موږ وګورو څه وخت وروسته بیا د دیوالونو دا رنګونه چې دي دا راوغورځېږي وځوړېږي. جی جی د دې تاسو وارنټي ورکوئ که نه؟ نو موږ خو خپله د دې 14-15 سالو پورې 15 سالو پورې موږ لکه اپنی والا وارنټي راکوي. موږ بیا چې کوم دی نو لکه مخې کې 15 سال پورې وارنټي ورکوو. نو لکه مطلب داسې که نه چې د دیوال خپله څه مسله نه وي نو د الله په حکم موږ خپله زه خپله د خپل کار چې کوم دی نو 15 سال وارنټي ورکوم په ذمهوارۍ باندې. داسې هم نه چې لکه مطلب کال او یو نیم کال پس خراب او بس خبره ختمه هغه شی به نه وي د الله په حکم. مطلب د دې نه پس ته بیا هم خراب شو بیا هم خراب شو زه به دل راځم زه به دله کوم. جي اوس دا راته ووایه که فرض که دا رنګ په 14-15 سال کې خراب شو دا به تاسو تاواني؟ جی لکه مطلب مټیریل به ټول لکه اپنی وي مزدوري به زما تاوان وي. جي په دغه صورت کې د دې د خرابېدو امکان شته
یره د زمونږ په طبیعت نه چې د کپنۍ په طبیعت او زمونږ په طبیعت خو د سره شته دی نه خو خامخا دومره حفاظت پې تم ساتي لکه مطلب چې ماشوم یا وغیره څه سره یې خراب دله نه کړي نور چې کوم دی د الله په حکم دا به د څه کېږي نه هغې به مونږ ذمهواري ورکړو که فرض کا مثال په طور مې د کور والا تقریبا ډېر زیاته خرچه وکړه فیروز خان چې د کور رنګ هم ډېر زیات ښه وکړو او تاسو مې د خپل د ډیرې دا رنګ هم ډېر زیات ښه وکړو محنت ټول هم تاسو کړلی یقینا هغه تاسو محنت چې دی هغه په دې کور په دې لوک کې ښکاري چې یاره تاسو څو محنت کړلی خو که فرض کا دا رنګ چې دی په 14-15 کالو کې خراب شو نو د دې خرچه چې ده د رنګ خرچه به د کمپنۍ والا کوي او نور ستاسو کومه خرچه چې راځي به تاسو دوره کوي هغه به هم پرې نه هغه به بله مونږ د خپل طرف نه کوو هغه زمونږ کار دی زمونږ کار مونږ پسې خراب شوی زمونږ کار دی هغه به مونږ چې کوم دی وله کوو او دې ټول کور مې تقریبا څو ورځې ولګېدې د دې کور چې کوم دی نو تقریبا 12 ورځې به دې باندې ولګېدې لکه مطلب دا 3 کمرې حال دی او یو کمره هغه سیټ ته ده تقریبا 4 کمرې جوړېږي دې باندې 12 ورځې ولګېدې بار په دې برنډه کې کوم وینو دا تاسو تاوس جوړ کړی تاوس دا ډیزاین چې دی زما په خیال دا به تاسو په کمپیوټر کړی نه جی نه دا ټوټل د لاسو کار دی دی کې چې تاسو ته څه شی هم ښکارېده چې کوم دی نو دا زموږ په لاسو باندې شوی دی چې لکه مطلب ټول د ګوتو ګوتو کار دی چې هر ځای کې بس د برش او د قلم او د سپری د دای کارونه دي دې یو ډیزاین مې تاسو څو وخت اخیستی د دې باندې ورځ لګېدلې سهار نه ولې تر ماښامه پورې پې د یو کس ورځ لګېدلې ده د یو کس ورځ پې لګېدله اوس راته دا ووایه چې دلته کې که مونږ وګورو د تاوس چې کوم تاسو دا ډیزاین ورکړلی مطلب دلته کې د خپې هم ښه ښکلې ښکاري یا دا شاخ په دې دلته کې لګول دی بر هغه سترګې ښه ښکلې برابر ښکاري داسې د انسان په لاس باندې دا قسمه ډیزاین جوړول ممکن دي نن سبا یره لکه ما خو تاسو ته ووایي که نه چې لکه مطلب واته 10 کاله خرابول دي چې واته 10 کاله خراب شي نو د دې اصل د دې نه بهترین ډیزاین هم بیا جوړېږي خو ټایم به وله ورکوې لکه مطلب چې ته اوس تادي وکړې او بس راشي او ګنټه نیمه کې دیوال وکړې نو دا یې به څه مزه نه وي دې له اوس مونږ ورځ ټایم ورکړی دی نو دیوال د الله په حکم داسې دیوال ښکاري چې بالکل ریل ښکاري جی کتونکو مخکې هم ځو د نور کور دا کوم ډیزاینینګ چې دی دا تاسو ته ښیو علي 3D پینټینګ واره چې د دوی تعلق د صوابۍ سره دی او یقینا موږ کوم د ډیزاینینګ چې دوی ولیده فیروز خان په دې کور باندې خرچه هم ډېره زیاته کړله خو د دې سره سره د دوی کوم محنت چې دی هغه په دې کور کې ښکاري په دې ډیره کې هم د دوی دا محنت ښکاري او د بل سیټ ته دا کوم مختلف دا دیوالونه که تاسو وګورئ دا وګوره دې سیټ ته دا یو قسمه کشتۍ جوړه کړل لکه زموږ کیمرامین تاسو وښایي هغې کې ښه باقاعده طور باندې د یو تالاب شکل هم ورکړی بره پکې بله کشتۍ هم د کورونه پکې هم دي داسې قسمه ډیزاین جوړول استاد لکه حقیقت دا دی مخکې موږ داسې پروګرامونه کړي دي داسې دې کې کوم ډیزاینینګ چې تاسو کړی نو لکه دا خبره د سړي عقل نه مني دا خو خپله چې کوم دی دا فیروز خان چې کوم دی نو هغه خپله لکه چې کوم دی دا د برنډه کې داسې سیسټم جوړ کړی و هغه ویل چې لکه دې ځای کې زه دروازې او المارۍ جوړوم نو ما ورته خپله وویل لکه مطلب ما دومره زه راغلي یو موږ کار له راغلي یو مطلب ما ته ته پرېږده دا زه تیاروم خو بیا دې زړه ومنله نو المارۍ پې جوړې کړه کړله دې نه منله نو المارۍ به پې پرېږدي نو دا دې اوس په تاسو خپله تپوس کې چېرې د زړه غواړي چې المارۍ پې ولګوم که ونه لګوم زه مخکې لږ غوندې کې ځو دا بل یو دغه هم تاسو ته ښیو یا که زموږ د کیمرامین تاسو ته وښیي د پوره چت پکې تاسو ته وښیي د چت دا لوک چې دی بیا د دې ټولې برنډې نه بار لکه د هر څه نه پکې دا ډېر ښکلی ښکاري هر قسمه محنت چې دی په دې کې کړی دا وګورئ په دې کې کوم ډیزاین چې راغلی دی دا هم ستاسو د مخې دا پر پرې کې پرې ښکاري دا مختلف هغه یو قسمه زه به ووایم چې یاره د انساني د لاسو شاهکار دی دا او یقینا په دې مې ټایم به هم ډېر زیات لګېدلی خرچه به هم مناسب راغلي خو بهرحال زما په خیال کوم اندازه چې موږ د دوی د خبرو نه واغسته که فرض که چپس ماربل تاسو خپل په کور یا دیره کې لګوئ نو د دوی د وینا مطابق که فرض که چپس ماربلو مې 4-5 لک روپۍ خرچه راځي نو په دې به څو خرچه راځي په دې به کم از کم 2-2.5 لک روپۍ خرچه راځي نیم په نیمه فرق به وي د په حکم نه دا خو که فرض که تاسو څوک راویته وکړي او د هغه بیا خرچه زیاته راشي نو هغه خو چې کوم دی موږ خپله لکه زیات تر داسې حساب چې موږ ویج مټیریل دی که اخلو نو لکه مټیریل هر څه چې کوم دی موږ په خپله ذمهوارۍ اخلو که نه لکه په دې وجه باندې والو مطلب چې سبا له څه مسلې چې کوم دی زموږ مسله اوس لکه مټیریل هر څه د مالک نو بیا خو زموږ ورسره څه کار نه او لکه کور پورې کار دی که نه بعضې نیم کور چې کوم دی نو غټ کور یې دا یې خرچه سوی وایي بعضې نیم کم یې نو د هغې خرچه کمه وي ټیک قدرمنو کتونکو د دې کور مالک فیروز خان هم زموږ سره موجود دی سره خبرې اترې کوو فیروز خان ټولو لومبې تاسو ته مبارکي راکړو یقینا ډېر زیات یو ښکلې دیره دې هم جوړه کړه کور دې هم ډېر زیات ښکلی جوړ کړو بیا د دې لپاسه د کوم 3D پینټینګ چې پې دوی وکړو دوی هم ډېر زیاته خرچه کړله او سهیل بھائی ستا ډېره غټه شکریه ادا کوو چې تاسو راغلئ دومره خپل ټایم ښه ځای کې دلته راغلئ او د دې خو داسې حساب کتاب و چې موږ د پیلې نه اراده کړې وه د ټایر اراده کړې وه چې بیا موږ اندازه ولګوله نو موږ ته دا پکې ښه پرېوته بیا علي بھائی ته موږ رابطه وکړله دلته کې رنګسازان ډېر راغلي ټیک شوه خو دا کار هم زموږ خوښ و د 3D والا بیا دومره موږ له کار وکړو په دې خرچه هم کمه راغله او کار یې انتهایي ښکلی او صفایي هم ډېره وه
جی جی دلته کې څوک دې څنګه راغی چې یاره د چپس ماربل یا د عام رنګ په ځای باندې د پینټینګ د کار وکړو؟ نو دا خو جو بس زموږ اراده راغله چې بس بیا غو سره رابطه وکړو. جی دلته کې د بار کوم ډیزاین چې دوی کړل د عام طور مایزه د ښکاري لکه دا تاسو المارو را پېښه دا دې بیا څنګه بدل کړ؟ نو دا خو دوه موږ ارمارو له پرېښې او چې کله راغلو دوی یاره که تاسو نه خبرېږي دا موږ ته پرېږدي موږ خپل ډیزاین وکړو موږ صحیح تاسو خپل ډیزاین وکړو چې په ارمارو خرچه هم ډېره چې تاسو پرې ډیزاین کوئ او دا مزیدار راځي موږ به یې داسې پرېږدو بیا پکې ډېر ښکلی ډیزاین وکړو ټیک شو او جو دې لکه اوس لکه دا ټول کسان چې هغوی ته یې دا ټول د دې لکه لیدو او تماشې له لکه راځي دا خلک او علي به یې دې ډېر زیات ستړی کړو او ډېر ښکلی کار یې کړلی ډېر مطمئنه کار یې کړلی. دا تاسو کتلی شئ که فرض کا په 14-15 کالو کې د دې کور ډیزاین چې دی یا په دې پینټینګ کې څه قسمه فرق راغی یا دا رنګ جوړېده شروع شو نو علي پینټینګ والا تاسو ته دا فر راکوي چې دا به مکمل په دوی باندې تاوان وي دا رنګ به هم دوی تاسو دوباره کوي د دې دا کاریګري چې ده دا هر څه به دوی تاسو له فری کوي یو زبردست افر دوی تاسو ته راکړی د دوی سره رابطه وکړئ د خپل د په سکرین باندې چې دی د دوی د کنټیکټ نمبر به هم موږ ورکوو نو په دغه سلسله کې تاسو دوی سره رابطه کولی شئ او د دوی د خدماتو نه فایده اخیستی شئ ځکه که موږ وګورو نو الحمدلله زموږ د صوبې کوم پښتانه چې دي یا د دې پښتنو کوم کاریګران چې دي هغه ډېر زیات په ترقۍ باندې روان دي د دوی کوم زبردست ډیزاینینګ چې دی زبردست کوم هنر کاریګري چې د هغوی خدای پاک دوی له یو ډېر زیات لوی صلاحیت ورکړلی دوی محنت کړلی او دې مقام ته رسېدلي دي نو دې ته د قدر او د عزت په نظر کاته غواړي همدغه شانته کې د دوی سره په دغه سلسله کې د دوی حوصله افزایي هم کول پکار دي. خدمت کوونکو امید لرو زموږ پروګرام به ستاسو خوښ شوی تر بل پروګرام پورې ستاسو اجازت غواړو. الله پامان.